نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې اووه تنه داسې دي چې دا به الله تبارک وتعالی د عرش په سوري د لاندې په هغې ورځ باندې چې د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري نه ماسوا بل سوری به نه وي صرف او صرف د الله د عرش سوری به وي په دغې ورځ باندې نور به نیزوار وي څوک به د خپلو د غوټو پورې په خولو کې ډوبي څوک به د زنګونانو پورې ډوبي څوک به د نامه پورې ډوبي او څوک به د مرۍ پورې په خپلو خولو کې ډوبي هر انسان د خپل عمل موافق په خولو کې به ډوب ولاړ وي په دغې ورځ باندې سوری نشته دی سوری چې دی نو صرف د الله تبارک وتعالی د عرش دی او د دغې سوري د لاندې به اووه قسمه خلک وي یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الامام العادل انصافدار بادشاه انصافدار بادشاه یو سړی بادشاه دی او بیا هم د انصاف کوي ظلم نه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د انصافدار بادشاه د نیکعمل بادشاه یوه ورځ د شپېتو کالو د عبادت نه بهتر ده داسې بادشاه دی چې د خپلو خلکو سره انصاف کوي په خپلو عوامو باندې خفه کېږي هغې ته د هغې حقوق ورکوي د خپل رعایت سوچ دی ورسره د دغې بادشاه یوه ورځ د شپېتو کالو د عبادت نه د بل انسان بهتر ده او یاد وساته چې کله بادشاه دی ظلم کوي زیاتې کوي بس ځان ته جمعواري کوي د خپل قوم د خپل لاندې خلکو فکر ورسره نشته غم ورسره نشته دی نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته درې قسمه انسانان ډېر زیات ناخوښه دي په هغې کې یو ظالم بادشاه دی په مخ د ځمکه باندې دا ظالم بادشاه دا کرب بادشاه دا د خلکو حقوق وهونکی بادشاه دا په مخ د ځمکه الله ته ډېر زیات ناخوښه انسان دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشاب نشأ فی عبادت ربه هغه ځوان چې خپل ځواني د الله په عبادت کې تیره کړې وي ما درته اوس وویل که نه چې د یو ځوان توبه حدیث مبارک کې راځي د اتیاو بوډاګانو د توبې نه الله ته ډېره زیاته خوښه ده ما درته اوس وویل چې کله ځوان سر په سجده باندې کېږي الله تبارک وتعالی په فرشتو کې فخر کوي دا خو زما هغه بنده دی چې د ده په پیدایش باندې تاسو اعتراض دا خو زما هغه بنده دی چې په خپل ځوانۍ کې په خپل حسن کې په خپل طاقت کې بیا هم خپل تندی راوړي ما ته په خاورو کې ږدي الله کو هر څه خو ستا په مخ کې هېڅ نه یم ځواني د څه نوم دی حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی ته هغه ځوان ډېر زیات خوښ دی چې دی د بوډاګانو په شان ځان جوړوي چا په شان ځان جوړوي د بوډاګانو په شان مطلب دا دی چې د جامو سره یې مینه نشته دی د ښایست سره یې مینه نشته دی د خپلې جامې خپل ښایست خپل رنګ ډول دی پرېښی دی بس د الله عبادت ته یې ځان ورکړی دی او حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی ته هغه بوډا ډېر زیات ناخوښه دی چې دی ځان الک حسابوي دا هلکه بوډا شوی دی ږیرې سپینه شوی دی بیا هم ځان الک کوي الله تبارک وتعالی ته دا بوډا ډېر زیات څه وي ناخوښه وي ورنه الله تبارک وتعالی خو د دې بوډا متعلق فرمایي وایي ستا د دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي چې کله ته لاس پورته کې ستا د ږیرې سپین ډکو ته زه ګورم ته وایې الله ما وبخه ستا دا لاس چې زه تش واپس کوم تا ته ماله حیا راځي زه وایم ته یې وایې او زه به یې قبلومه خدای هغې حد ته رسېدلی دی او بیا هم څه کوي د هلکانو په شان ځان یو شان کوي د هلکانو سره ځان یو شان کوي نو وشاب نشأ فی عبادت ربه د الله د عرش ته سوري د لاندې به دویم هغه ځوان وي چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړې وي دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل قلبه معلق فی المساجد په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې به دریم هغه انسان په سوري باندې میلمه وي چې د هغه زړه د جومات سره لګېدلی وي د هغه زړه څه سره لګېدلی وي د جومات سره لګېدلی وي مفسرینو د دې ګڼې معنی کړي دي یو معنی محدثینو د دې ګڼې معنی کړي دي یو معنی محدثینو دا کړې ده چې یو سړی په جومات کې لمونځ وکړي او دی په جومات کې ناست او د بل لمونځ انتظار کوي دوی محدثینو دا معنی ذکر کړې ده د دې نه هغه سړی مراد دی راغی لمونځ یې وکړو خپل دکان ته لاړ خپلې ځمکې ته زمیندارۍ له لاړ خپل کور ته لاړ خو د دوی لمونځ فکر ورسره دی چې اذان به کله کېږي چې زه بل لمونځ وکړم د خپل لمونځ ورسره فکر وي فکر ورجل قلبه معلق فی المساجد دا نه چې دی جومات ته راغی جومات ورته تاڼه ښکاري او بار ټایم پیس ته ګوري چې ټایم خو پوره دی دی ولې نه راځي دا استاد صاحب یاد وساتئ په جومات کې منافق سړی تنګېږي کوم سړی منافق سړی نو هر سړي له سوچ پکار دی چې زه جومات کې خوشحاله یم که بعد خوشحاله یم چې په جومات کې د چا زړه تنګېده نه دی په خپل ایمان باندې فکر وکړي چې په مانځه باندې 15 منټه اوښتېدل او په ده وارخطایي راتله نو دی په استاد صاحب خپله غوسه نه وباسي دی ځان ته فکر وکړي چې ایمان کې هم د نقص نه وي چېرته
د جماعت سره به د مؤمن مینه وي، جماعت په مؤمن ته تانه نه ښکاري، دا به ورته د سکون او د راحت او د آرام ځای ښکاري. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. د الله تبارک وتعالی د عرش تلاندې په سوري چې به میلمه وي څلورم هغه دوه تنه دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه ساتي او د الله تبارک وتعالی د وجې نه د یو بل نه جدا کېږي. څه معنا؟ د دې سړي سره مې مینه ده. ولې مې ورسره مینه ده؟ ځکه نیک سړی دی، دا مولي صاحب دی، دا استاد صاحب دی، دا حافظ صاحب دی، دا قاري صاحب دی، دا تبلیغي صاحب دی، ځکه مې ورسره مینه ده چې نیک انسان دی. مینه د یو بل سره ساتي څه دپاره؟ د الله تبارک وتعالی دپاره. وتفرق علیه او جدا کېږم د یو بل په دې باندې. هلکه د دې سړي سره مې بایکاټ دی. ولې دې بایکاټ دی؟ دا سودخور دی، دی ګناه کوي. هلکه دې سړي سره تعلق نه ساتم. ولې ورسره نه ساتي؟ دا غلاګر دی، دا ډاکمار دی، دا بدکار دی، دی په دکان کې زیاتې کوي. هر ګناه چې په انسان کې سړی موجود وي او تا ورسره بایکاټ وکړو، څه د وجې ورسره بایکاټ کوي؟ ځکه دی د الله د دین نافرماني کوي. وتفرق علیه د یو بل سره مینه هم د الله تبارک وتعالی دپاره او د یو بل سره جداوالی هم د الله تبارک وتعالی دپاره. کوم انسان چې داسې و چې د هغه مینه او د هغه جدایي د الله دپاره وه، دی به په میدان محشر کې د الله د عرش ته لاندې میلمه وي په سوري باندې. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پنځم هغه سړی دی، هغه سړی چې دته یو منصبداره، یو نسب والا زنانه، اوچت نسب والا زنانه، و جمال او ښایسته زنانه دته د بدکارۍ دعوت ورکړي او دی ورته په جواب کې څه وایي؟ انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. مراد د دې نه هغه انسان دی چې دی په هر حالت کې د الله نه یریږي. دا نه چې د خلکو په مخ کې باندې تقوادار او چې ځان لشي بیا په یو ګناه باندې هم دی ایله نه کوي. زنانه د دې بدکارۍ دعوت ورکوي، ذات منصب و جمال، نسب حسب جمال والا ده، خو دې ورته په جواب کې وایي انی اخاف الله، زه خو د الله نه یریږم، الله له به څه جواب ورکوم؟ دلته خو څوک نشته، ما نه ویني خو زما رب خو ما ویني که نه، زه به خپل رب ته څه جواب ورکوم؟ او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې په سوري چې به میلمه وي یو هغه انسان دی چې دی صدقه ورکوي که نه، نو داسې صدقه ورکوي چې پخي لاس یې ورکړي نو چپ لاس ته پته نه لګي چې څه یې ورکړو. نو د سړي خو یو لاسونه چې په یو لاس ورکړي نو بل لاس ته پته لګي که نه لګي؟ لګي، ضرور لګي. دې حدیث مبارک کې اشاره د پټوالي ته چې دی به خپله صدقه د ریا دپاره نه ورکوي چې ما باندې خلک خبر شي، دی به صدقه په دې نیت نه ورکوي. خو بعضې صورتونو کې ښکاره ورکول باندې جایز دي. یو دا ده صدقه په دوه قسمه ده، یو صدقه فرضي ده، یو نفلي ده. فرض صدقه چې موږ چې ورته زکات وایو، زکات دا به ښکاره ورکوي، زکات په پټه پټه نه ورکوي. ښه زکات په څه ورکوي؟ ښکاره به ورکوي، ځکه چې خلک در باندې تهمت پورې نه کړي چې لږ پلان کې څه ډېرې پیسې ته چېرته زکات ورنکړو، تهمت به در باندې پورې کوي که نه. او حدیث مبارک کې راځي وایي ځان د تهمت د ځای نه بچ کړئ، ځان د تهمت د ځای نه څه کوئ؟ وساتئ. نو فرضي زکات په ښکاره ورکوي. نفلي صدقه دا غوره دا ده چې دا پټه ورکړي. نفلي صدقه موږ چې ورته خیرات وایو دا پټ ورکه، پټ. خو دا هم په بعضې صورتونو کې څه ورکولی شي؟ ښکاره ورکولی شي. په کوم صورت کې ښکاره ورکولی شي نفلي صدقه؟ تا ته پته ده چې په دې محله کې ټول خلک داسې دی چې په روپۍ باندې سر نه خوږوي چې د جیبې وباسي. تا ته موجود و چې زما په علاقه کې داسې موجود دی چې خیرات پکې څوک پېژني هم ده، نو بیا چې ټول خلک ناست دي که نه پیسې راوباسه، وایي لکه دا په جومات کې واله، هلکه دا پکې مدرسه کې واله، دې دپاره چې دې نورو ته هم پته ولګي چې دا پکې یو کار دی. په داسې صورت کې علماو لیکلي چې بیا نفلي صدقه هم ښکاره ورکولی شي. دا په هغې صورت کې چې نورو خلکو ته پې ترغیب ورکړي، هغوی په دې باندې تیز کړي چې دا هم یو کار دی، دا هم ثواب لري. ها خلک شته دی ټول صدقې ورکوي، خیراتونه ورکوي، بیا ښه دا ده چې ته پټ ورکړي چې ریا پکې اډو رانه شي، ریا پکې څه راشي؟ اډو رانه شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وم سړی دی ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه، وم هغه سړی دی چې د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې به په میدان محشر کې په هغې سخته ورځ کې به دی د الله د عرش ته لاندې میلمه وي. هغه سړی دی چې دی ځان له یوازې ناست وي او الله تبارک وتعالی را یاد کړي، جهنم را یاد شي، جنت را یاد شي، نو ففازت عیناه د دې سترګو نه څه وبهیږي؟ اوښکې وبهیږي، د دې سترګو نه اوښکې وبهیږي. کله کله په تنهایۍ کې الله ته جاړه، تنهایۍ کې الله تبارک وتعالی ته څه کوه؟ جاړه. حدیث مبارک کې راځي وایي د کمې سترګې نه چې د الله د یرې نه اوښکې وبهیده که نه په دغې سترګې باندې اور د جهنم حرام دی.
نو مقصد دا نه چې نور بدن بس وځي سترګې به نه سوځي مطلب دا چې په دې بدن باندې ورته جهنم حرام دی ځکه یو سړی ځان له په جدایۍ کې ناست دی او خپل ګناهونه یادې او جاړي نو دا توبه ده که نه دا څه شی دی توبه څه ته ویلی شي توبه ویلی شي دې ته کوم ګناه دې کړی دی الله په دې باندې خپېمان یم ستومانه یې پیما خپېمانتیا اختیارول چې کوم ګناه دې کړی په هغې به ستومانه شي آینده کې به دا قص وکړي چې دا ګناه به بیا چېرته نه کومه او فورا به دا ګناه پرېږدي کم شوی په هغې باندې خپېمانه نور به دا قص وکړي چې دا ګناه به نه کومه دا خبرې چې موجود شي بس دا توبه ده دا توبه ده نو چې کله سړی ځان لکیني او جاړي الله تبارک وتعالی ته خپل ګناهونه یادوي خو دا توبه ده که نه نو کله کله په تنهایۍ کې الله ته جاړه او د سترګو نه اوښکې تویوه او ګوره یاد وساته حدیث مبارک کې راځي خو جړا نه در رسېږي د جړا هغه صورت جوړ کړه د جړا هغه صورت جوړ کړه ځکه چې